چې تاسو ښې پوره خبرې واورئ. زه خو هسې میم تش دوالم کافي یم، ځکه چې د غرض خبرې تاسو ټول د مشرانو نه واورېدې. زه ګرانو ملګرو دې حجرې ته چې ګورم نو زه تقریبا داسې وخت په وخت راغلی یم. دې دوران کې هم 15-20 کاله خو تېر شوي چې په دې ځای کې مونږ پروګرام کړی، او چې زندگی وي نو بیا به هم کوو، ځکه چې زموږ کسب دا دی. مقابله مونږ هر وخت کوو، او خاص کر بیا د نوښار تر منځه که ستاسو یاد شي نو چې باچا خان د کالاباغ ډیم خلاف را پاڅېدو نو په دې حجرو ګرځېدلی، او مونږ ټول ورسره خو محمد کاکا، ډیرانشاه کاکا او غازي خان کاکا دا درې واړه ورسره وو. او زما غوندې مطلب چې د بابا د سوزوکي ډرایوینګ ما کوه، او په هغه حال کې باچا خان وی چې زه کالاباغ ډیم کتوله ځم، ځکه چې دا نور لیډران په هوا کې غشي ولي. ما مخکې هم کتلی او زه اوس ګورم چې د کالاباغ ډیم څه پوزیشن دی. نو چې لاړ نو مونږ دا خدای خدمتګار و، مونږ لاندې تلو، دغه سړي نه تپوس وکړئ چې څه پوزیشن دی، داسې کالوني جوړېده. نو بابا خپل ویلچیر خوځو، نو مونږ وی چې ته بابا د بره نه راپرونځي. نو ته بابا ولې وایي یا ولا ما کوز کوي یا ما له روخېږي. مطلب یې دا و چې تاسو منځ کې الفاظ بدل نه کوي. بابا په خپله اورېدل غوښته. نو هغه سړي ته وایي چې په دې کار ولاړ دی او که روان دی، او ته چې بابا داسې 3 میاشتې 4 میاشتې کېږي چې کار پرې ولاړ دی. نو باچا خان موسکی شو او مونږ ته وکتل او وی چې زه خدای فضل کړی دی چې کله نه مونږ را پاسېدلي نو کار پرې ولاړ دی. نو دې درې واړو خدای خدمتګارو ته وی چې ستاسو ډیوټي لګوم، ځان به خبروئ چې که چېرته کالاباغ ډیم جوړېږي نو زه خو مې تشدد عقیدتمند یم، زه تشدد نه خوښوم، خو د پښتون قام مینه او د انسانیت مینه په ما کې دومره ډېره ده چې زه دومره کولی شم چې که دی خامخا دا ډیم جوړوي، زه به دلته کښېنم، ما بسې مټه چې جوړوي او چې زه ژوندی یم د کالاباغ ډیم ما نشي جوړولی. ای د نوښار خلکو تاسو ته به نور څه وایو چې دا ډیم جوړ وي نو تا به دلته دا ځای به دیوالې وي، یو بل ته به ناستو مخامخ. دا غټې خبرې د مطلب خبرې پکاري، هسې خو هر سړي له ډېرې خبرې ورځي. عمل کې د پښتنو خدمت چا کړی؟ په رښتیا باندې په تاسو څوک دردېدلی دی؟ نو که نن ته کور ته ځې او ستا مور خور په عزت ته، ستا بچي په عزت کې، ستا سکول شته، ستا جومات شته، ستا حجره شته، ستا لار شته، دا د ملنګ بابا فخر افغان باچا خان چې کوم دی برکت. که هغه نه وی نو در په در خاورې په سر به ګرځېدو، سیلاب پرېږده، دلته به ډنډ و ډنډ، دلته به چیندخې او کبانو تاوزه به نو. نو آخر د خپل د ژوند صدقه خو ورکوئ، د خپل د بچي د ژوند صدقه خو ورکوئ، د خپل تورسرې د ژوند صدقه خو ورکوئ. آخر د هغې ملنګ بابا کومه خبره ده، ډېر لوی تاریخ دی، خو دا د نوښار خلکو سره خو یې نغده سودا ده، دلته یې راته کرښې والي. دې نوښار ته چې ډیم جوړېدو نو دغلته چې رالل دې پول سره یې کرښې ووالې. نو باچا خان چې خبر شو چې دې کرښو ته اوبه رسي نو زما نوښاریان خو ډوب واله. نو چې په تاسو یې غیرت کړی نو تاسو به پرې نه کوئ. دا د غیرت وخت دی. غیرت څه ته وایي؟ زه خو تا تور له نه بوزم، جنګ له دې نه بوزم، د کاغذ جنګ له دې بوزم، د کاغذ د اوټ جنګ له دې بوزم. او اوټ هم هغه اوټ دی چې د باچا خان په موږ احسانات دي، او دا اوټ راله ګټلی باچا خان دی. نو چې په پښتني مور وروړی د پښتون پلار نه پیدا دی به د باچا خان په قافله کې دی به چې کوم دی په بل ځای کښېني. او داسې خو به ډېر وخت دا خریلي خو ډېر پیدا کېږي چیندخې، دا د رټ روټکي خو هر ځای کې وي. خبره خو زارېږه خو نرانو نه چې په ژوندي وي نو د کام سره ولاړ وي، او چیني نو خپل سر نه چې کوم دی نو تېر وي. دی له خو یخون له خو د پی وي که د خري وي او که د سپی وي. دی له خو کورسۍ پکار ده، دی خو په کورسۍ ایمان راوړی.
دی خو په حکومت باندې ایمان راوړی او د دې خلکو سات پس د دې پارټي هم نشته نن چې په کومه پارټۍ کې او بیري پارټي بدله کړي مونږ د باچا خان چې سترګې م غړولي د باچا خان سپیان یو او دام په لوی خدای باندې بروسم ده دا د حق لار ده چې په مرګ باندې مړم شو او د باچا خبره سر رانه کرم شي د باچا خان لار به پرېنږدو هم په دې باندې به ولاړ دا دی ته به وزارتونه خلک فرقوي نو ستاسو څه خیال دی مونږ ته به یې نه کړي دا مونږ داسې کړي بس بیخي د چا خبره چې سین روړي د دی نه که شکرې مونږ نه خشتی خو زه خیر دی که څه د حیا عزت پهلواني نو خیر دی نو خو هېڅ شی نه دی او چې د نرتوب خبره راشي نو په دې نو سخته راغلې وه دهشتګردو به چې چا پسې چټ ولېږلو نو وایي جومات ته مزه شی بار ولاړ دی رپېدو به وایي چټ راغلی پیسې رانه غوښتې دي او مونږ ورته په میدان کې ودرېدو او داسې ورته ودرېدو چې په کور را لاټې کو د ګل په شانتې زوی چې کوم دی زما نه شهید کو زما په کور یې بله ټیکو کو دوه شهیدان پکې د 19 کالو نور پیدا شو او بیا یې ما ته وی دا خو صرف اشارې دي اصلي خو چې کوم دی ټارګېټ دی زمونږه او پسې ټارګېټ و چې دلته به خودکش دماکه وشوه مونږ به لاړو نو مونږ به شهیدان په کفن کې د هغې غوښې راغونډو مونږ به چې کوم دی نو زخمیان یوړل هسپتال ته وینې به م ورکول دا زمونږ قصور نو د هغې قصور په سزا کې یک یو زوی چې زما د مشر رور زویم نو زما د بل رور زویم نو یک یو زوی چې هغې رانه شهید کو 4 ډزی په سر وویشتو او 4 ډزی په سینه وویشتو او تر هغې ورته ولاړو چې تر څو ترې ساه نه ووتې دا چې د چا سر وشي نو په میدان کې به وویني دا تش مطلب چې اخر دا جرم زما دا جرم و ما ورته وی که زما دا جرم وي چې زه د قوم شهیدان په کفن کې اچوم او زخمیانو له وینه ورکوم دا زما قصور وي زه چې په ژوند ژوند یم تر قیامته پورې به زه دا قصور کوم نه یېرېږم او نه چې کوم دی نو په شا کېږم دا خو عجیبه خبره ده دلته به چې کوم دی نو هر سړی د تخت او د کورسۍ خبره کوي د نرتوب او د غیرت خبره چېرته لاړه زمونږ نیکونو خو په دې ټول وطن باندې حکمرانۍ کړې وې او زمونږ ملنګ بابا فخر افغان باچا د زړونو باچا او د زړونو د خدمت د انګریز غوندې ظالم جابر یې وشړلو هله چې کوم دی نو پاکستان آزاد شو دلته بر سړی برید ته وایي زه وزیر اعظم یم اوس خو بې برید هم پکې وزیر اعظم هر سړی برید ته وایي زه ارمي چیف یم هر سړی وایي زه چې کوم دی صدر یم زه چې کوم دی نو وزیر اعلی یم زه ګورنر یم پښتنو چې دا انګریز تللی نه وی نو پاکستان به و نو چې پاکستان نو دی به چې کوم دی ارمي چیف و دی به صدر و دی به وزیر اعظم و دی به وزیر اعلی و دی به ګورنر و زارېږئ د باچا خان د ملنګۍ نه چې وطن آزاد کړو تاسو پکې مزې کوئ نن د هغه د سر نه چې کوم دی تاسو مزې کوئ لہذا ګرانو ملګرو نن که د وخت خلک مونږ یری د پښتو یو شعر دی وایي اوله اوله کاڼي اوله سود وخت شته ملګرتیا به د ډېرو کې سود بخش ده سر به ټیټ کې خود په خپله به تسلیم کې چې د کاڼو څخه سخت سرونه هم شته مونږه په میدان ولاړ خلک یو او پښتنو هغه خلک ستاسو حق ګټلی شي چې هغه کې لالچ نه هغه خپلې پاټۍ نه بدلوي هغه په وخت لکه د ګرګټ رنګ نه بدلی هر وخت چې کوم دی کله د یو پوګه ناست او کله د بل پوګه ناست چې کوم سړی سختې ته ځان نشي نیوی نو ستا به څنګه حق ګټي زارېږه د هغې خلکو نه چې هغه د خپل سر نه چې کوم دی تېرېږي او دا څوک کولی شي دا د باچا خان سپیان کولی شي ځکه چې مونږ ته سپېڅلې لار ښولې ده د غیرت لارې ښولې ده د مینې لارې ښولې ده او مونږ په هغه لار باندې روان یو او ګرانو ملګرو دا چې د کلیزې خبره وکړه د باچا خان په 23 تاریخ چې اوس کلیزه او ورسره زمونږ د رهبر تحریک خان عبدالولي خان کلیزه ده مونږ دی وایي چې یې به راځئ نو چې مونږ باچا خان او ولي خان نه نځو نو چا له به دا خپلې پښتو ته به چې کوم دی ملامته کېږو نه مونږ د باچا خان او د ولي خان احسانات هېرولی شو که نن دا دوه شخصیتونه مونږ کې نه وی
نو په دنیا کې به د پښتنو پہچان هم نو دا نن چې دا خلک مونږ نظاریږي او قربانیږي دا د ملنګ بابا برکت دی چې دنیا ته چې کوم دی روښانه او ای ګرانو ملګرو د عدم تشدد خبره چې کوي وخت کم دی نو زه داسې لږ سپیډ کې تاویږم نو ځکه د ګرانو ملګرو نن په امریکا کې په لسو سټیټونو کې لسو د باچا خان د عدم تشدد فلسفه ښیي د باچا خان په نوم یې ښیي او زما د پاکستان په تاریخ کې نوم نشته او چې شته دی نو په ناجیز او په غلطه اخلي تاریخ یې ولې الټه کړی دی تاسو به ارمان وکئ د باچا خان مو نه منله تر نن پورې چې کوم دی نو وینه تویږي باچا خان ویلي ګرانو ملګرو بس 2 منټه کې تر یادوم بیا د نظم چې باچا خان وی چې دا د روس او د امریکې جنگ دی د کفر او اسلام جنگ نه دی نو مونږ هم وی باچا خان څه لګیا دی دا خو کفر اسلام تاسو نه یو تاسو کوم په ایماندارۍ به جواب راکوي چې د افغانستان نه روس لاړو نو اسلام راډو که امریکا راډو نو باچا خان رښتیا یو که د نورو خلکو رښتیا د اسلام په نوم هم زمونږ بچي حلال کړ زمونږ کورونه هم تباه کړه زمونږ جوماتونه هم تباه کړه او لا نور هم تباه کېږي او پښتون خبر نه شو ګرانو ملګرو که د باچا خان خبره یې منلې وه به چې کوم دی نو دا بدامني نه وه نو زه صرف امریکې ته به دومره وي د هغې صدر ما بله ورځ بدل شوی دی هغه یو پې خدای راوستی او ټرمپ رښتیا ټرمپ اوس جو بایډن چې کوم دی نو راغلی اوس هغه ګرانو ملګرو بس د دې خبرې چې زمونږ دا وړه خبره ده دا هم دې دنیا ته مونږ ورول غواړو چې تاسو په دې وطن کې نوره د انسانیت وینه مه تویوئ افغانستان کې امن پکار دی د مذاکراتو په ذریعه باندې دا خبره ختمول غواړي که جنگ روان نو ستا زما وینه به تویږي لہذا مونږه چې تا امریکا کې خپلو لسو سټیټونو کې د باچا خان فلسفه ښې نو د باچا خان په پیروکارانو دې ولې قیامت کړی که نن د هغه فلسفه ستا خوښه ده نو د هغه پیروکاران دې ولې بدي شي پکار دی چې مونږ د دې خبرې تابع وکړو ځان په دې خبره پوه کړو او ګرانو ملګرو د دې چې دا تاسو دا دومره په مینه او په ګڼ تعداد کې راغلي د الیکشن له امله د اوټ له امله مونږ دلته تاسو ته خواستم کوو مینت هم کوو دا یو ټیسټ کیس دی یو سیټ ګټلی او یا نه ګټلی داسې نه ده دا د پښتو امتحان دی دی پی ټي آی تاسو له نور د سره څه چلو کړي دومره یې ګوښمان کوي چې څومره یې زړه ته کړي دې نه زیات ظلم کېدی شي چې پی ټي آی کوم ظلم تاسو سره وکړو د بازار نه سودا ایشتی شي د یو وخت خوراک وي د بل وخت نشي کولی او هغه څه وایي بجلي ګرانه چې د بجلی بل راشي ته وایي ګینې مړی شوی دی هر سړی ورته ګوري کور کې بجلی بیا ګرانه شو تیل بیا ګران شو نو دا څه ولې ګرانېږي وایي آی ایم اف سره معاهدې کړي دي نو هغه یې رانه پیسې غواړي په داسې جوارګر اوړېدلي پوهېږئ چې جوارګر ګیر شي اخیرا کې کور هم خرڅوي او چې کور کې څوکۍ هم خرڅوي په داسې جوارګر اوړېدلي ټول قوم یې خرڅ لہذا زمونږ جګړه د پی ټي آی د موجوده د دې ظالمانو سره ده چې دی وایي دلته په صوبه کې حکومت دی هلته په مرکز کې دی ما پرون دوی ته ویل یو سړي خیر غوښتو نو سړی ورته وایي چې خیر راوړئ خدای پاک وبخښه نو کور والا ورته وایي زه بره چت کې ناست یم نو څه نشته نو هغه ورته وایي چې ته لاندې وې نو کومه توره دې کړې وه ګرانو ملګرو دا صوبایي حکومت او مرکزي حکومت خو هماغه یو عمران دی او دی چې کوم دی دلته دا یو بي آر ټي جوړه کړې هغه د کرپشن اډه وه او نن هم چې کوم دی د کرپشن ډکه ده لہذا مونږه او جوړه کړې چې کوم دی نو زمونږ دی کلیوال وه دا بي آر ټي د ده د وخت وکه وه زما په خیال نه پوهېږئ یریږئ د چا نه پرخې والي دا ده جوړه کړې وه وایي چې بس زه اډر کوم چې جوړې کوي بس پکې نه شو تللی وایي بس کراس نشي کولی هلکه دا چا نقشه جوړه کړې ده
راشه زه په کلي کې لار جوړوم نو هر شی پکې تلی شي او تا چې کوم دی BRT جوړوله او بس پکې کراس نشو کولی ګرانو ملګرو اخیری کې بسونه سوځېدل چې باران به وشوی نو BRT راسسېدو د کرپشن اډوه د 35 ارب نه چې کوم دی هغه 117 ارب ته لاړه او که څو ته لاړه او لا نور هم دي دا د کرپشن اډه نیب والا څه وایي دا دلته چې ناست دی جاوید اقبال دی که څه شی دا د نیب چیرمن هغه وایي زما له خدای پاک داسې شی راکړی زه به ټیک ټیک انصاف کوم ستا هم کیسټ ورسره دی یاد هم شي د دغه کیسټ کار ته مونږ ته دروغ وایې چې څومره د وزیر اعظم دروغجن دی همدومره د نیب دا چیرمن دروغجن دی اسفندیار خان ورته وایي په ایماندارۍ احتساب وکړه که زه غلم نو ما پانسي که ما له نوره سزا مه راکړه او ما پانسي که مونږ له دې نه یېرېږو خو په انصاف او په ایماندارۍ باندې به چې کوم دی ستا سره د چینو غله دي تا سره د وړو غله دي تا چې کوم دی زما میل دی چې کوم دی سټیل میل دی تباه کړو مزدوران دی تباه کړو تا زما کارخانې تباه کړي تا د خلکو نوکرۍ ختمې کړي زه به کورونه ورکوم دا شته کورونه دې خلاص کړه لهذا ګرانو ملګرو د وخت د کمي له کبله زه تاسو ټولو نه دا خواست کوم چې نن د PTI حکومت په دې ملک یو قیامت راټیټ کړی دی قیامت خارجه پالیسي ناکام اندروني پالیسي ناکام انسانیت په بنیاد باندې ګرانو ملګرو د PTI ته چې زور ښیی نو دا سیټ چې کوم دی نو دا نښه ده نور څه نه کېږي خو دومره به ورته ووایو چې موږ تاسو نه نفرت کوو PTI ته به زور ښیی د ګرانۍ نه چې تنګ یې نو ایمان به تېروئ د PTI د خلو سره به حساب کوئ په ایماندارۍ به لاټین ته مهر وښئ باچا خان ولي خان ته چې کوم دی سرې جنډې ته دې ته به چې کوم دی نو تاسو ووټ ورکوئ وجاهت چې د هغوی د طرف نه ولاړ دی د سرې جنډې نماینده دی لاټین یې نښه ده په هغې باندې به مهر وښئ چې چا در باندې ګراني راوستلې د هغې ته به شا کوئ او لاټین ته به مخ کوئ ځئ که نه یو لاس اوچت کړئ ایمان تازه کړئ شاته ګورئ هغلته هم خیریان زموږ ملګري دي ټول کوم ودرېږه که نه ټیم ته ګورم شی راغونډوم سم اوچت کړئ سم اوس یې دومره وغربوئ چې دښمنان یې واوري دا خو زه هم نه اورم ملا یخنۍ والي سم یې وغربوئ سمه ګرانو ملګرو دا تاسو زما د مازدیګر او د ماښام ترمنځ قسمیان ملګري یئ تاسو قسم وخوړو لوس قسم ته وایي که او پښتون په مرګ مري خو د خپل قسم نه ناوځي د یو نیم پکې داسې کړو خدای پاک ته داسې او داسې یو رنګ اوس دې خوړلی او ګرانو ملګرو دا ښه ده چې لوډ سپیکر یې لګولی دی او په کلي کې مونږ په دې محله کې یو نو تاسو خو غیرتیان یې تاسو نه یادوم تاسو خو قسم وخوړو خو بعضې خلک شته چې دا هم پې اثر نه کوي غوړ منګوټې نو په پښتو کې د هغې علاج شته چې دا تربور ته پیغوري کړي نو دی نیغ شي او چې ښځه وته وکړي بیا خو بیخي نیغ شي نو زه دې خویندو میندو ته یم که داسې یو بېخوند دی چې هېڅ پې اثر نه کوي او د پښتو غیرت او د ننګ خبرې پې اثر نه کوي نو کور ته چې درشي د پیغور یو انجکشن ولوي او تاسو د خویندو میندو زمونږ تاریخ دی تاریخ چې زلمي به جنګ ته تلل نو د خویندو میندو به مونږ ته یو ټپه کوله غیرت پې راکړو پیغور به یې کړو چې وایي سورې په ګولو راشي سورې په ګولو راشي د بې ننګۍ اواز دې رامشمه لالې به ټیک جنګېدو ښځې ته به څنګه واپس مخ کوه ګرانو ملګرو که بیا په دې هم نه کېږي چې بیخي هغه تاسو خو پوهېږئ که نه هغه د تلې هغه چې په تله باندې تلې نو هم مطلب دروني څه ووایم نو د لوډ سپیکر نه وی نو دا به مې ویلي اوس په دې هم نه پوهېږئ فخر افغان باچا خان خان عبدالولي خان یا افتخار حسین مړه وایي چې د کاڼو دا چې وایي په کاڼو په طول پورې بس اوس خو پوه شوئ
نو ګرانو ملګرو که داسې خو ټیک ته که دام پکې نه په غیرت هم نه کېږي په پیغور هم نه کېږي نو زه خویندو میندو ته یو بل اپیل کوم چې دا راتلونکي بچي دي په سیزنۍ کې کلک تړي وایي چې مور یې په سیزنۍ کې کلک وتړي دی غیرتي نو دا بقایا خو دا اوسني چې کوم سس پاتې دی خو دی بقایا د کلک تړي په خبره باندې پوهېږي او زما څه خبرې چې خویندو میندو اورېدلي ټیک ته وکنیم دا ماشومان دی ورته زما اواز چې کوم دی ورسه ګرانو ملګرو زه د وخت د وجې نه 2-3 منټه که بس بانګ وایي نو شریک کار وایي بس بیا وه چې کوم دی نو مونځ کوو دا خبره دا دی چې کومه فتوا ماله راکوي خلکو نه چې وټلې نو په پښتو په غیرت باندې او هغه ما خپل سر ته رسول نور چې چیړ چاړ کې نو داسې نه ده چې ګینې مونږه د چا پسې څه ویلې خو مونږ د باچا خان سوچ او فکر دومره مضبوط دی چې که پښتنو په دین غیرت وکړي نو مونږ له چې کوم دی دا خبره کافي ده زه ګرانو ملګرو دی وایي هغه ووایه او دغه ووایه بله ورځ جیاز نیولی مونږ نه جیاز ایثار کوو تا مونږ له پیسې نه دي راکړي پخوا به چې چا موټر وایستو نو په بل کلي کې به یې ونیوو یا به یې ټرکونو چې قسط نه یې راکړی مونږ نه خل جیازونه نیسي او د جیاز په خپله دومره پیسې ګټي خدا په داسې خلکو اورېدلي چې د دې خلکو دی د بلې جیاز کمپني ځان له جوړوي نو د پی ای ای بیړۍ چپه کړي دا دی د ارادې نه کوي د پاکستان دننه چې کومه تبعی راځي یو نه یو سکینډل دی بل نه بل سکینډل دی اوس فارن فنډینګ کیس چې که دا په رښتیا وشي او په ایماندارۍ وشي چې دوی شپږ کال ایثار کړو نه به پی ټي آی وي او نه به د پی ټي آی حکومت وي که دا په ایماندارۍ شي دا ټول غلي دي دی به چې کوم دی جیلونو کې او د دوی حکومت بني زمونږ غوندې د خلکو ایماندار حکومت هم په دې ځای کې راځي او زه ګرانو ملګرو په دې لته ختموم چې دا یو سیټ خو نن ستاسو ټیسټ که چا را سره رښتیا ایمان تېر کړو نو بیا به لوی الیکشن کېږي که خو چا خبره چې سترګې اړې راړې نو زه اړو دی د وخت پوره کې خو 2.5 کاله اول خو شی پړه کېدو ده او مطلب ډېر د لالې ډېر د ټینګو نه دی د چکړو نه دی صرف هغه نورو را ټینګ کړی پیریانو که پیریان ته لږ په شا شو نو شاید سودم تشین دی د ټینګې نه دی خو زه سړی د دا م وایي نو چې په ایماندارۍ الیکشن کېږي دا موږ تحریک چلو نو موږ ورته څه وایو چې دا دانلی حکومت ته ختم کوي په ایماندارۍ الیکشن وکوي د مداخلت نه پاک وکوي او چې چا وګټلو هغه ته حواله کوي نو چې په ایماندارۍ په دې صوبه کې الیکشن کېږي تاسو په ایماندارۍ وایي څوک به الیکشن ګټي ته چې زما بکسې ته چې زما ډکې بکسې نه تشې او د تشو بکسې نه ډکې نو په خدای مې لویه بروسه ده انشاءالله تعالی چې راتلونکی الیکشن راځي د عوامي نېشنل پارټۍ حکومت به چې کوم دی په دې صوبه کې جوړېږي نو چې هغه حکومت ته انتظار کوو نو نن ایمان تېر کوي چې بیا راته یاد یې کنه پوهېږئ په خبره نو بس هم په دې دنه اجازت غواړم ماښامې دی او د ماښامي دا ټول چې دا تاسو راغونډ شئ بل پروګرام به زه تاسو ټولو ملګرو ته خواستم کوم مینتم کوم چې په دې ټیسټ کیس کې د 19 تاریخ دا اوټ دا د باچا خان امانت دی دا هغه لاټېن له ورکوئ او ګرانو ملګرو که د پښتو خبرې که د وطن خبرې که د ننګ خبرې چې کله زما د زوی دا واقع شوه نو دوی ما ته وی په دې چې وایي ته د دې کار نه منې شه د څه نه منې شه د غیرت او د پښتو نه منې شه او ما ته وی چې ته هر ځای کې فضل الله په اف ام ریډیو اعلان وکړو چې میا صاحب هر ځای کې مخې له درشي نو ټوټې کوي ما وزیر اعلی ته وی دې مې یری چې یو ځل مړ شم یا یو ټوټې یا سل ټوټې په ټوټو باندې څه کېږي زه یریږم نه زه مور دې ورځې له نیم روړی چې زه به چا نه یریږم زما عقیده پخه ده د مرګ نیټه یو ځل چې کوم دی مقرر ده نه سکنډه خوا کېږي او نه دې خوا کېږي چې څوک یریږي دی هر وخت مري څوک چې نه یریږي دی یو ځل مري یو ځل د غیرت مرګ هم قبول دی د بې غیرتۍ ژوند دی چې کوم دی نو نه په دې ګرانو ملګرو وایي زویم پښتون زما په سر شملکه ګو تړئ زویم پښتون زما په سر شملکه ګو تړئ پس له مرګه
چې مې زنه په خاصه وتړئ دا مې د پلار نیکه یادګار دی چې ژوندی پاتې شي خازې د قبر ته مې توره او نیزه وتړئ که په ژوندون مې پوره نه شو دا ارمان دی زما د انقلاب جنډه زما په جنازه وتړئ ډېره مهرباني خدایم خوا د